د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د بریکوټ سب ډیویژن دوره په 20 مئی په 3 بجې دلته راتګ ته ډیر زیات اهمیت په نظر کتل کیږي د میونسپل کمیټې چې کم دلته کې انتظامات دي دغه جایزه به اخلو د میونسپل کمیټې چې ټي ام او صاحب را سره موجود دی چې دا راته وایي څومره کسان ستاسو لګیا دي څه انتظامات تر اوسه پوره شوي دي اوله خو زه د تاسو ډیر شکرګزار یم چې تاسو داسې ټایم وایستو او موږ ته مو مقرره کړه د خبرو د ټیمي بریکوټ سټاف 35 سټاف چې کوم دی هغه د یوې هفتې نه لګیا دی او شانه بشانه کار کوي او تاسو کتلی شئ او دلته کې ډېر ګندونه او خو د روډونه وغیره موږ ټیک ټاک څه پکړي دي او په دې کې بګدا موږ اسسټنټ کمشنر سره او د ډي سي صاحب سره بقاعده په کوارډینیشن کیو او ټیک ټاک کار ستو ان شاء الله شپه ورځو وایي چې د فایر بریګیډ سونه گاډي په دغه ورځي او دا وختي کم انتظامات چې دي ناغه کمپلیټ شوي دي او بالکل د ټیمي بریکوټ طرف نه ان شاء الله ټوټل انتظامات کمپلیټ شوي دي او فایر بریګیډ به ان شاء الله موږ ولاړی په ان سپاټ به ولاړوي او داسې ان کې څه قسم ان ایکسپیکټډ انسیډنټ بنه کیږي ان شاء الله دا وخت چې په سکرین یا کم د میونسپل کمیټې کم اهلکار چې د هغوی تعداد چې دی هغه دومره نه دی او د بریکوټ آبادي 184 ته رسیدلی ده نو دا غندونه چې کم پبلک راغورځي د پبلک رول ته په کم نظر به حیثیت ټي ام او یاره د پبلک ته کې بیسیکلی د بدقسمتۍ خبره ده چې خلکو کې د صفای او ویرس نشته دوی ټوټل لکه دا غواړي چې را د غونه ذمہ داری چې کومه د کمیټې ده دا سټاف خو انتهایی کم سټاف دی او هغه باوجود خو ان شاء الله د موږ سټاف چې کوم کار کوي زه دا خبره فخر سره کولی شم چې اورال سوات کې ان شاء الله د بریکوټ په شان صفای څوک نشي کولی بالکل جی د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د سب ډیویژن بریکوټ دا دوره او د میونسپل کمیټې د طرفه شوی تمام انتظامات چې دی هغه کمپلیټ دی فایر بریګیډ گاډي چې دی هغه د سبانه ورځې د پاره هم سټینډ بای او هلیپیډ چې دی دا وختي بالکل زموږ په پس منظر کې ګوره چې دام بالکل ریډي دی او دا سب ډیویژن بریکوټ خوا او شا د کم عام پبلک چې دی هغوی له هم دا پکار دي چې کومه ګندګي دا کم چې خور دی د بریکوټ هغې ته د غورځولو نه پرهیز وکړي د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا بریکوټ